په 400 کې تاجرانو د بجلی د ناروا لوډ شیډینګ په ضد احتجاجي مظاهره کړې ده او د لسونه تر 12 بجو پورې د اکسین دفتر مې ته د مردان او 400 ترمنځ روډ بند کړی او د بجلی د بحالې غوښتنه یې کوله. د 400 دکانداران وایي چې په 40 ساعتونو کې یوازې 4 غنټې بجلی راځي او دا هغه وخت وي کله چې بازار بند شي، خو د روزګار په وخت کې د لوډ شیډینګ دوامدار وي. د روډ بندېدو وروسته اکسین د دوی ترمنځ د خبرو اترو لپاره ورغی، چېرته چې ورته دکاندار وویل چې باید په غیر قانوني توګه لوډ شیډینګ دی بند کړی شي، ولې چې دوی سره د دوی روزګار ته سخت زیان رسېدلی دی. کېده بل پیډر ته چې زما د 1300 کنزیومرانو بلینګ کېږي بل پیډر ته زما پیډر په پلاسس کې خامخا راځي، زما ریکوري به کمې. تاسو کوم پیډر پیډر پور خبره ده ځکه چې پیډر پور تقریبا 75% چې کوم دی د کمرشل دغه باندې کې منظور شوی دی لپاره پیډر 1 د اډکشن دی زموږ چې کوم دی د یو کوسي راغستې دی هغه دی نیم مردان روډ او دا راغستې نو به د مردان روډ راغستې او زموږ پیډر پور چې کوم دی نو دا تر کانالو یا زموږ سرګرانو کوسي نه چې شروع شي نو دا ټول بازار دی په پیډر پور دی خو چې دی کې اوس ټرانسفارمر مشر یو پالیسی ده لکه موږ خپل ډپارټمنټ د پالیسی خلاف مو شو دي نه مارکیټ ځان لپاره سپین انډیپندنت ټرانسفارمر دی مارکیټ دی هغه وخت په لږه بازار یا دا جنرال ټرانسفارمر دی بازار کې هم دکانونو ته لګیدل هغه ولې زه د بازار ادم ذمہ داری زه د بازار راځي په تاسو به هم نو دا خبرې تاسو مخې ته راوړو بقایت تاسو د محمد اسلامي مرګو خبرو کړل تاسو واغواړئ حالانکه دې نه تقریبا زموږ د ځلې بر لکه دغه پروګرام چې موږ د ځلې بر کې راځو چې موږ مجبور شو دي څه ده د خبراتو وروسته اکسین 400 دوی ته د خود ساخت لوډ شیډینګ نه کولو باور ورکړو د سروستو چې سړک پرانیستې شو، خو دکاندار وایي چې دوی به ګوري چې د اکسین دغه خبره عملي کیږي او کنه، ګینه دوی به یو واري بیا سړک ته راوځي. دغه احتجاجي مظاهره چپل میکر اسوسییشن د صدر وحید خان په مشرۍ کې و چې د 403 وړو تنظیمونو پکې په یو هیډ سره ګډون کړي وو. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 په 400